أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. صدق الله العظيم. سورة بقرة لمبے پارا اور 115 نمبر آیات مبارکہ. مخک آیات مبارکہ کی د یهودو د نصاراو تذکرہ شوا. ورپسی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت فرمائل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. چدا غچا نسوک غټ ظالم بل نشته، یعنی آکس غټ ظالم دی چې د الله د کورونو نه د جماعتونو نه خلق منع کوي، چې د الله ذکر پکې څوک کوي او د الله عبادت پکې څوک کوي دا غي نه منع کول کوي، خلق ته منع کوي. یا د جماعتونو شړی او رواني وسعا او کوشش کوي فی خرابها د الله د کورونو دروانولو کې. الله پاک فرمای لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الاخرة عذاب عظیم. داسې خلکو د پاره دنیا کې مرسوایی ده، الله یې رسوا کوي، ذلیل کوي، او په آخرت کې داسې خلکو د پاره د الله عذاب دی. دی آیات مبارکه چې کوم تلاوت شوی دی په دې کې الله رب العزت د دې خبره تذکرہ کوي چې تاسو چرته یې او کم خوا مخکوین د الله رب العزت ذات الته موجود دی، تاسو د الله عبادت کولی شئ. د دې آیات مبارکه په شان نزول کې مختلف قسمه روایتونه نقل شوي دي. تفسیر مظهری ذکر کړی دي، ترمذی شریف او ابن ماجه شریف روایت دی. ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سره په یو سفر باندې موجودم. په هغه سفر کې موږ د شپې بعض صحابه کرامو نفل کول، تکه توره تیاره وه، چا د قبله معلوم نه وه، طرف نو معلوم، چا یو طرف ته مونږ کو، چا بل طرف ته مونږ کو. سحر مونږ د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نا پوښتنه وکړه چې بیګا دغه شوی دی څه کول پکار دی، حکم څه دی. الله رب العزت وحی نازل کړه چې تاسو کم خوا مخی اللہ رب العزت آغا طرف تا موجود دی، که مشرقی ہو که مغربی، که شمالی ہو که جنوبی، تاسو ادرے دے اللہ تا مختی. دارنگی تفسیر عثمانی یو بل شان نزول ذکر کړی دی. فرمائی دا د یهودو او د نصاراو خپل منځ کې په دې خبره جنگو، ارچا خپل قبلی ته کوم طرف ته چې عبادت کو دې ته به خوي. الله رب العزت جګړې د ختمولو لپاره د آیات نازل کو او وی فرمایل چې الله رب العزت
یو مخصوص طرف ته نه دی بلکې الله رب العزت د مکان نه او د جهت او د طرف نه منزه دی. الله رب یو خاص طرف ته نه دی چې خاص طرف ته الله دی، نه بلکې د الله رب العزت حکم باندې چې کوم طرف ته عبادت کول د الله حکمي، بس الله رب العزت متوجه دی، الله قبلی. بعض مفسرینو یو بل خبرم ذکر کړی دا چې دا آیات نازل شوی دی په هغه وخت کې چې کله په سفر باندې بعض خلک روانو صحابه کرام لکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو موقع باندې په سفر باندې روانو مونږ کو نفل پس ورلې سور دی او نفل کول ودا سه په یو موقع باندې دا نازل شوی چې قبله تعین بیا ګران شو یا په قبله کې خلک په شک کې پریوزی، نو الله رب العزت په دغه موقع باندې دا آیات نازل کړي چې تاسو کوم طرف ته مونږ کوو د الله رب العزت هغه طرف ته موجود دی. یو خبره ذهن کې یاد ساتل پکار دی، داسې سورلی چې پای کې انسان ادریدي شي او جهت معلومولی شي، طرف معلومولی شي، دا قبله ده دا معلومولی شي او ادریدي شي پاغه باندې، نو دی با کوشش کوي قبله معلومه وي دا مونږ کوي. کپاغه دوران کې گاڑی یا ریل گاڑی یا جاز هغه یو خپل خو واوړي دا د قبلین استا مخ بدل شو او تا کوشش کوي جو خپل مخ ته سمول شو سمې به پر ریل گاڑی کې تا د مانزه ولاړی تا د پته ولګی دا چې زما مخ اوس د قبلین واوړي دا او زید سرشتا څه تکلیف نشتا، نو تاو بشي قبلی د خپل مخ برابر کی او کني نکیږي، نو بیا چې څنګه دې مونږ کو نو صحیح دي. یا په اوځه کې تیار کې د پته نه لګېدل چې خپل کوشش پکې قبله به معلومه سوچتنه ته پوښتو کې قبله کم طرف ته ده، نن سبا خو آسانه پته لګي الحمدلله ارکل کې یو مسجد موجودي، د مسجد مناره موجودي، پته لګي دا قبله دې طرف ته ده. وبای ځینو داسي چې شړه ده یا د مسلمانانو آبادی نه ده، پته پکې نه لګي جمعات د قبله پته نه لګي، نو بیا خپل سوچ بچارو کې او د خپل سوچ بچار نه بعد بیا د قبله تعین ځان لو کې مونږ بو کې اگر چې د قبله په ځای دی بل خوا کې خیر دی الله قبله. نو الله رب العزت اداء متعلق فرمای ولله اوم د الله رب العزت د پاره دی المشرق مشرق والمغرب مغرب، که مشرق دی او که مغرب طرف دی دا د الله دی. فاینما پس ار طرف تا تولو چې مخ کې فثم هم اغزه کې دی وجه الله مخ د الله رب العزت، یعنی الله رب العزت طرف ته موجود دشته دی. ان الله بشک الله رب العزت واسع فراخ د فراخه خاوند دی، بخشش والدی وسیع بخشش لري یا اسانه والدی موتا پر فراخی را کوي چې قبله دی برابر نکړه او مونږ دیو کو نو الله وی خیر دی، بس خوش کوشش وکړي دا بیا لازمی نه خامخا به هم ته اوس قبله د مخکې پیدا کې به کوشش وکړي ونه شو بچ کم خوا د مخ کړي دی الله ته مونږ دیو کو الله قبله واسع علیم د فراخه خاوند دی او علیم پوی دی پدې خبره پوی دی چې دی د قبلي کوشش کړي دی، الله د الله د حکم خلاف ورزي نه کړي قصدن عمدن، بلکې خپل کوشش کړي قبلي معلومولو کوشش کړي دی، هغه ته ودرېدل دی او چون کې خیال کې غلط شوی دی خیر دی. نو الله رب پوی ذات دی ستا په کوشش باندې پويږي، ستا مهنت ته ګوري باغې وته علم دی، علیم ذات ته پوی ذات دی.
په دې کې دا یو خبره ذهن ته راوستل پکار دي چې د الله رب العزت د مکان منزه دی. د الله لپاره یو خاص مکان نشته چې دا خاص مکان د الله دی، د دې نه علاوه بل څه کې به نه. د الله رب العزت لپاره مکان خاص کو نو دا ډېر غټ نقصان په عقیده کې پیښی. الله لپاره مکان خاص شي بدقه یو ځای کې الله دی بل ځای کې نشته نه. فاینما تولوا فثم وجه الله، چې چرته مخکې دا د الله تا ته متوجه دی، الته موجود دی. ولله د الله رب العزت د پاره دی المشرق مشرق والمغرب و مغرب، فاینما پسر طرف ته تولوا چې مخکې فثم اغزه کې دی وجه الله د الله رب العزت ذات. ان الله بشک الله رب العزت واسع د فراخه خاوند دی، علیم او پوهه دی. الله رب العزت پوهه دی او د فراخه خاوند دی. الله رب العزت موږ تاسو صحیح عبادت نصیب کی، صحیح عقیده